او په هغه اکابرو کې نن چونکی دغه میاشت شوال المکرم هغې د وفات او د پیدایش سره تعلق ساتي، نو په هغې اکابرو کې او چېرته ما داسې خبر هم دې نه مخکې نه ده پې کړې، هغه اکابرو کې به انشاءالله نن درته بیانومه. محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن مغیرہ البخاری رحمهم الله تعالی. امام بخاری باندې مشهور دی چې یو مایاناز تصنیف والا صاحب دی او داسې شخصیت او محدث کبیر امیر المؤمنین فی الحدیث، د مؤمنانو امیر دی په احادیثو کې امام بخاری. د امام بخاری متعلق بارته چند خبرې کوم، د هغې لږ تاریخ او لږ د هغه د بخاری شریف په بابت کې د نن سبا د دغه بخاری شریف په بابت کې بعضو خلق و مؤمنان بدظنه کړي دي، لږ یې بدګمانه کړي دي چې دا داسې او دا داسې او په دې کې چې کوم احادیثي او قرآن سره برابري هغه به منو، او چې کوم احادیث نعوذ بالله من ذلک قرآن سره برابر نی. زار توایم چې ته نه پوهېږي، تا ته پته نه لګي، ته ماته د بخاري حدیث وښایه چې د قرآن مخالف دی. انسان په خپله باندې نه پوهېږي، کم علمي ده، نو هغه ته هر شی کوږ ښکاري چې قرآن او حدیث او هغه حدیث چې امام بخاری په بخاری کې روایت کړي دي په هغې کې هیڅ تضاد نشته. تضاد ستا په فکر کې رہی، تضاد ستا په عقل کې رہی، ټیڑاپن ستا په سترګو کې رہی، او ته علمي جاهلي او ته علمي نابالغې، ته څه پوهېږي محدثینو په شان او په امام بخاری باندې. حالانکه اجمع العلماء، په دې باندې علما ټول چې دا زه ځان غوندې علما نه یادوم چې مونږ وایو چې علما په دې باندې متفقین وو، په هغې کې زما غوندې بیکاره کس نه راځي، مخکینی سلف یادوم، د ټولو علماو په دې باندې اتفاق دی چې اصح الکتب بعد کتاب الله البخاری، د قرآن شریف نه پس که په کتابونو کې د ټولو نه صحیح ترین کتاب دی هغه بخاری شریف د امام بخاری دی. خو ته پکې په یو څیز باندې نه پوهېږې او وایي دا قرآن خلاف دی، نعوذ بالله قرآن د دې خلاف دی، دا شی تاسو ډېر اورئ. دې وجې نه داسې نه ده پکار، دا خو لوی خلک دي